زیاته هر باندې ولګي صرف دا غرض او مقصد مو دی چې په ورځ د محشر باندې زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر د لاسو مبارکو نه حوض کوثر ملاو شي صرف دا غرض او مقصد مو دی چې موږ او تاسو ته په هغه سخته ورځ د قیامت شفاعت کبرا دا ملاو شي زه ویم په اسانو الفاظو کې منتبل داسې نادان مسلمانان وایي اکثر د ختم نبوت په نوم باندې اجتماع جوړه کوي بیا پکې سیاسي گفتگو کوي زه ورته جواب ورکوم چې ای زما مسلمان وروره په پاکستان کې په سیاست د یوې پارټۍ باندې پابندي نشته زما کو شوق کېدو زه به د سیاسي نوم باندې مسلمان یم چې زه دلته د خپلو بچو سره عیش او عشرت کومه زه څنګه مسلمان یم زه په چین او په ارام سره روزق او روټۍ خورم زه څنګه مسلمان یم چې زه په چین او په سکون سره په عیش او په ارام سره ناست یم نه نن زما اجتماع وس دی ای قادیانه واوره که وخت راغی انشاءالله خپل بچه به در باندې یتیمانان کم که وقت راغی انشاءالله خپل سر به قربان کم او که وقت راغی انشاءالله زه به ستا په ککرۍ کې وبس کم انشاءالله العظیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فرما گئے هادی. دا خبره ثابتوم موږ باندې بل اعتراض خلک کوي و یاره په دې مردان کې خو قادیانان نشته تاسو ولې د ختم نبوت اجتماعات کوئ زه ورته ویم واوره د پنځلسمې ساده مسلمانه مردان د قادیانانو ډک دی په مردان کې قادیانان شته بله ورځ یې ګلباغ کې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه وکړه دا خلک دې کو په میدان نشي ودرېدی دا د دې خړ پر مسلمانانو د دې اجتماعاتو کمال دی دا د دې خړ پر د ودرېدو کمال دی دا مسلمانان په عشق نبی کې یو دي په عشق نبی کې په میدان باندې ولاړ دي ځکه دوی خپله باطله عقیده دا نشي ښکاره کولی الحمدلله